پرون د ټل نه رابطه وشوه، یو ډېر زوړ محدث و او ډېر ښکلی د احادیثو بهترین استاد دی. ما ته رابطه وکړه، وایي جمالي صاحب مالجي وي قسم دی په دې وجه دې راغواړم څو ځلې ما د خپل وایي شیخ صاحب مبارک سره څو ځلې خوب کې راغلی، وایي درخواست درته کوم یو ځل راشه مدرسې ته. اول جمعه سره اوس ورځې ټولو خلقو سره ما وعدې کړي، د مارچ ختم دی اپریل 18-19 پورې ما ټولې وعدې کړي، جلسې ته مشکل وی قسم یې راته وخوړوي. وایي شیخ صاحب ما ته ویل خوب کې چې زه د خپل بچي نه په دې خوشحاله یم چې هرې جلسې ته لاړ شي په ما حواله راکوي. زه د خپل استاد حواله ځکه در کوم، زما استاد جنت کې دی، ته به د خپل استاد نه حواله نه ورکې، ستا به ورباندې شکي، تا به په خپل استاد باندې شکي. زما دې د خدای په ذات قسم وي، د شیخ حمدالله جان د ډاګۍ نور الله مرقدا 9 ورځې بعد مې خوب کې لیدلی، حضرت شیخ چېرته روانې؟ خوب کې راته وایي سفیان سوری رحمت الله علیه هغه دعوت کړی هلته روان یم. زه به د خپل شیخ ولې ذکر نه کوم؟ ما شیخ خوب کې ولیدو، شیخه څنګه چل دی؟ ما ته وایي بچیه مړ نه یم، دا چې کوم دی خوا ته دې خوا ګورې دا ټول شهدا دي. مخکې صف کې حضرت شیخ ولاړو، ما ته وایي سورې احزاب تلاوت کا. یاد ساتئ دا زما د شیخ قول دی، ځکه درته کوم نن که په سر زمین باندې ولی کامل ګورې نو هغه به د حسام الدین قاري صاحب شاګرد وي انشاء الله، هغه به د قرآن کریم طالب العلم وي، هغه به د احادیثو مبارکو طالب العلم وي، هغه به د نحو امیر او هدایت النحو طالب العلم وي، هغه به د جامع د کافی طالب العلم وي، هغه د اظهار القرآن د مدرسې طالب العلم وي، هغه به د دارالعلوم حقانیه طالب العلم وي، هغه به د جناب مفتی صاحب مبارک طالب العلم وي، هغه به د شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان المدني نور الله مرقده دا هغه د مدرسې طالب العلم وي، هغه به د جناب حزب الله جان پیر صاحب د مدرسې طالب العلم وي، هغه به د جامع نعمانیه طالب العلم وي، هغه به د جامع محمدیه زنګلی نهر طالب العلم وي انشاء الله. زما شیخ ما کال په کال براغوښتو ځکه زما د مدرسې بنیاد هغه ایښودلی او تقریبا هر کال به دا خبره کوله چې په سر زمین باندې ولی کامل طالب العلم او د هغه استاد دی نو بل څه نشته. په ایمان یې وایي دا طالبان د شفقت قابل دي که نه دي؟ جواب راکوي. مړه دوی سره مینه وکوئ، په دوی باندې شفقت وکوئ، ځان ته یې رانږدې کوئ، مینه ورکوئ، دا د مینې محتاج خلق دی.